راځئ چې مزیدار شانتې د الو پراټې پخې کړو. دونه اسانه ریسیپي دی او تاسو چې کله پخې کړئ تاسو ته به یقین نه درځي چې دا ما پخ کړي دي، خپله مې پخ کړي دي، بالکل دا جی مو پخ کړي دي. تاسو بیا فخر به محسوسوئ او بار بار به یې جوړوئ. اسانه غوندې ریسیپي ده او ډېر زیاتې زبردستې لګي. دې دپاره به 1 کیلو الوګان ویشوئ چې څنګه ویشېږي د اوبو کې به یې نه پرېږدئ، بیا به یې اوبو نه بار کوئ چې بار یخ شي. او بیا به الو چې دی هغه میش کوئ. الو می سپین کو میش می کو دې کې به چې مسالې موږ اچو لکه ثابته دنیا وه او زیره وه. دنیا مې نیمه چمچ هغسې وه، زیره مې 1 چمچ، دا مې بېله بېله وټکوله. تاسو سره که ټکېدلې وي خو پوډر شوې نه، ماته شوې. او خرپ خروپ مرچکې چې ورته وایي مات شوې مرچکې 1 چمچ او مالګه وه. کورکمان پکې ما رنګ دپاره نیمې چمچ نه هم کم واچولو. که تاسو پکې نه اچوئ ما اچوئ، ځینې خلکو سپینې خوښي. او دغه د شنه دنیا پکې ښه ډېر وټکوئ. که میتري ساګ د سره وي میتي ساګ نو هغه هم پکې لږ شانتې کټ کړئ، که نه د بس پرېږدئ شنه دنیا هم صحیح ده. چا سره شنه پیاز وي ام پکې لږ شانتې اچولی شي. او شین مرچکې مې نرۍ نرۍ کټ کړی او ام یې ورته لږ وټکولو. ښه بیا د ورکوټې پیړه والی په منځ بیا نیمه کړئ، هغې نه 2 پیړې جوړې کړئ. دا طریقه به کوئ چې څونه تاسو روټۍ له پیړه استعمالوئ که نه هغې عمره پیړه به نه اخلئ، هغې نه به وړه الئ په منځ به یې نیمه کوي. بس بیا به دې کې دا مساله چې جوړه شوې دا پې کېږدئ. خو دلته ما دې کې کوکینګ آیل هیر شوي وو. د الو چې کله دا د مساله تیاره شي دې کې به مونږ کوکینګ آیل واچو، لکه ما پکې اوس واچول، دا پکې بیا زه مکس کړم. دې سره دا الو پراټه دننه اوچه اوچه نه لګي او په دې کې ایښلو کې هم ډېره اساني سره دغه کېږي. ولې چې دا خو غواړي نو دغه شانتې نه ګورئ. بیا مې ولا ورکوټې یو پیړه دغه کا روټۍ مې منه جوړه کړه، د پاسه نه مې بند کا. کنارو ته ډېر دغه مه بوځئ الو چې روټۍ بندولو کې تاسو ته مشکله نه وي، چې اسانتیا وي تاسو ته. بس دغه شانتې بند کړئ او بیا یې داسې تورو خواره کړئ د مینې سره. ښه تاسو چې کله دا سپین وړي دا خو هسې لبړي غونته کېږي. چې کله غنم وړو نه جوړوئ نو اوړه وله کلکه غږوئ او لږ سوک وله زیات ورکوئ، لکه خسته یې غږوئ، خو اوړه وله نرم ما غږوئ. هغې سره بیا ښکلې پراټې نه راځي، که د مولې وي او که د الو وي. زما د مولې پراټې هم ډېرې مشهورې دي، زه نری نری پخوم. نو چې پراټه نری پخه شي او پکې دننه دا مساله هم بندي نو مزه به څنګه نه کوي. پراټو خپل هم دونه مزه وي. ورته وګورئ دغه شانتې پخوئ، یعنې ښه ښکلې هر طرف نه سره شوه او سمه کرسپي هم وه. او دا هم نه وه که نه چې خالي کرسپي وه، کلکه وه، نه ورسره نرم هم وه او مزه کې هم ښه زبردسته وه. ښه او که تاسو وایئ چې نوره مزه ذائقه زیاته کوي نو الو چې کله ویشېدلې تاسو مساله جوړوئ دې کې لږ یشېدلې د چرګې غوښه هم واچوئ. ما پکې اچوله خو صرف ستاسو دپاره ما وانه چوله، مایل بیا به وایي چې تاسو کې غوښې اچوئ. نو وګورئ ما خو سره کیچپ راواستو او چای به ورسره، ځکه تاسو سره د مستو A1 چټني جوړه کړئ، په دې خوند به یې پوه شئ چې پراټې څه ته وایي. زما خپل هم ډېر زیات زړه و چې داسې جوړه کړم. ښه دا بله طریقه درته ښیم چې لکه هغه تاسو ته ګرانه لګي چې 2 پیړې جوړوئ. نو نارمل پیړه چې څنګه جوړوئ هغې له اوړه راوالئ، هغې کې دا 2 چمچې مساله بند کړئ. بس نارمل غونته کې پیړه جوړه کړئ چې څنګه تاسو کور کې روټۍ له جوړوئ. او بس بیا همغه شانتې روټۍ په شانتې بیل کړئ. خو د دې چې کله تاسو دا الو ماتوئ میش کوئ که نه، مطلب چټني کوئ، خو ښه میده کوئ الو. نو چې الو څونه میده وي دونه بس تاسو پراټه تاسو نه ښایسته جوړېږي. دنیا مته ښه نری نری کټ کوئ چې دې کې څه مچوئ ښه میده شوي و نرۍ، نو تاسو نه به چرې پراټه نه خرابېږي. دا یو څو ټیکنیک وي، دا انسان چې کله دا غلطیانې کوي دې نه یې زده کوي. لکه مطلب دا دی چې کار کوي ډېرې مزېدارې او ډېره اسانه طریقه مې راته وښودله. تاسو ټرای کړئ بیا ما ته کمنټس کې ووایئ.